अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रमज़ानुल मुबारक नन आखिरी जुमा दा आयतुना چې کوم لوستي د هغې تعلق زمونږ ټول دین سره دی. هغه دا دی چې د دین مزاج دا دی چې سړی به د دین په طور کم کار کوي یا وایي نابا د الله د کتاب یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت یا د صحابه کرامو د اجماع ثابت وي. که په دې کې یو څیز نو بطور دین نه ته دین نشي ویلی. جذباتی چغې جذباتی عزت یا جذباتی اسلام د دې ضرورت نشته دی. شعوري اسلام پکار دی چې سړی په دې پوهېږي چې زما دین سره زما شرع سره زما منهاج سره. د سورۃ الحجرات د آیتونو کې اللہ رب العزت اول قانون دا خودلے چلا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ. اور دے قانون مقصد دا رہے چپائس خبر ہے کہ بدا اللہ اور دا غد رسول نمخ کی گیا. اور دے آواز ایکڑ رہے یا ایوہ الذین آمنو تا ایمان والا ہوتا دا آواز دے چلا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ. اللہ او دا غد رسول نه مخکې کېږي نه. د دین کما عقیده کم رکن چې الله ښودلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې کم تعبیر کړی دی هغې نه بړوان کېږي نه. دا فرض مسله ده. دا موږ ته د دین دوه بنیادي اصلونه ښیي. یو اصل الله تعالی دی او دویم اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید دے او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغه د پارا دو بنیادی سوزونه دي. یو داغه اقوال او بل داغه افعال. هغه ویل سدي او هغه کړي سدي. د دې لاندې وا مونږ دا ټول جون تیرو لري خونزو خو یوازې دا میاش په وګورو چې په دې کې مونږه ګټه څومره کړې ده او تاوان مونږ څنګه کړی دی څومره م کړی دی او د هغې ازاله به څنګه کېږي. څومره کارونه دي چې په هغې کې زمونږ خلق د الله او د رسول نه وړاندې شوي دي. نو ډېر بې بخته داسې شته دی چې هغې د سر نه روژې نه یې نیولي. دی خو تقدیم نه چې دی خو بس دوړ لګولی دی. د الله حکم دا او چې رمضان کې روژې نیسئ. اور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. نو چاچه د سر نه روژه نه نیولې نو هغې څنګه به په دې عمل کوي. لا تقدمو هغه ډېر تیز تللی دا خو د غوږ نه دی ګرېدلی چې ما ته الله څه ویلي دي او ما ته رسول څه ویلي دي.
ډیر خلق داسې شته چې هغې ډو د شپې یو رکعت هم نفل نه دی کړی او وجه یې دا ښیي چې د دې روجې سره څه تعلق دی. روجه خو په خپل ځای فرض ده او د اذان له عمل دی نو د هغې دپاره رسول الله صلی وسلم فرمایلي وو که نه چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې قیام اللیل کړی د رمضان په داسې حال کې چې ایمان پکې او احتساب یې کو الله نه اجر غوښتو ثواب یې غوښتو دته هم الله ټول ګناهونه معاف کړي. دا دوه ځایونه داسې دي بنیادي طور چې دا اکثر و بیشتر خلقو ضایع کړي دي. الله او رسول یې ډېر شاته پرېښي دي د هغې د حکم یې څه خیال نه دی ساتلی چې الله څه فرمایلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دی. بیا په دې کې دننه نور داسې ډېر شي څیزونه دي چې هغه برباد کړي شوي دي. مثلا د تراویح لمونځ د دې جمع سنت الکفایه دی. کم سړی چې تراویح کوي نو دا لمونځ دی دې سره به دی ګپ شپ نه لګوي ټکشتنې به نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو سړي فرض لمونځ کو لیکن د هغې د قیام د قومې د رکوع د جلسې خیال یې نه ساتو نو هغه ته یې 3 ځله فرمایلي وو لمونځ وکړه ستا لمونځ نه دی شوی. د عام تراویح چې کوم خلک ډېر په سپیډ کې کوي چې د سر نه یې پسې تلاوت نه چې سبحان رب العالم نشي رسولی د دې خلقو باره کې څه خیال دی؟ آیا دی د الله د رسول نه مخکې شوي دي که نه دی مخکې شوي؟ دی حکم عدولی کړی دا او که نه ده کړی؟ ډېره بدبختي ده چې د اختر په ورځ خلقو ته سرټیفیکیټ ملاویږي د جنت دتلو او بعضې مسلمانانو ته سرټیفیکیټ ملو شي د جهنم دتلو. د دې نه سوا بدبختي وله نشي کېدی. دا لمونځ دی که دا لوبې دي؟ یو بني آدم لمونځ کوي نو باید چې صحیح طریقې سره لمونځ وکړي. 3 ځله هغه ته فرمایلي صلی انک لم تصلی لمونځ وکړه ستا لمونځ نه دی کړی تا لمونځ نه دی شوی. جګړه کوي خلک په تعداد د رکعتونو کې کمې زیاتې مسله نشته هغه هیڅ مسله نه ده ځکه چې ټول مقدارونه ثابت دي. مسله دغه ده چې یو سړی په دې طریقه لمونځ کوي دا کم چې د علاقو کې کېږي نو آیا دا لمونځ کېږي؟ نو جواب دا چې نه دا تراویح نه کېږي. بعض ځایونو کې د ختم اهتمام کړی شوی ښه خبره ده. د الله د کتاب اهتمام پکار دی چې ختم وکړی شي ولوستی شي قرآن مجید غوږ کې ایښودی شي هغې ته. لیکن اکثر خلقو هغه د انکم ذریعه جوړه کړې ده په هغې باندې پیسې غواړي باقاعده. حافظ صاحب له هم که پیسې ورنه کړي نو بل کار نه کول غواړي. نو علماء دیوبند بالاتفاق لیکي چې د داسې حافظ پسې لمونځ نه کېږي بلکې پکار دی چې سړی ځان له یوازې 6 رکعات وکړي جدا دې وکړي دا د پسې نه کوي. د دې وجه دا ده چې دا جایز نه دی. شریعت کې د دې جواز نشته د جواز گنجائش نشته سره. قرآن مجید تلاوت باندې اجرت اخیستل دا جایز نه دی دا حرام دی. د دې نعم البدل کې دی شي هغه دا چې سړی د مختصر تراویح وکړي مختصر آیتونو باندې ووایي مختصر سورتونو باندې ووایي. خدا الله او د هغه د رسول خلاف کار دی نه کوي. دا تقدیم دی بین یدی الله و رسوله دا الله او د هغه د رسول نه مخکې کېدل دي. 23 شپه باندې بیا هغه بدعت خلقو کړی دی سورت العنکبوت او سورت الروم ویلي دي. د دې خلقو قرآن سره څه تعلق دی؟ بل تخی چې لا تقدمو بین یدی الله و رسوله او خپل د ځانه دین جوړوي. دا کم ځای لیکلی او کم کتاب کې لیکلی د حدیثو چې سړی دی په 23 شپه باندې دا 2 سورتونه وایي. دا د انکم ذریعه ده د دین نه د دنیا د ګټې ذریعه جوړ کړی ده. دا ګناه دی دا تاوان کړی شوی دی.
دو تاوانه پنن ورځ کېږي. یو دا دې ته دی جمعة الوداع وایي او باقاعده رخصتي یې چې الوداع یا رمضان، الوداع یا رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کال خروجی نیولې دي د رمضان. نو آیا هغې الوداع یا رمضان ویلې چېرته یو خطبه کې یو شعر بس شروع شي خلق تب وایي دا د یهودیانو دین دی، د چا چې څه خوښي او کم ځای ټانکه لګوي پکې خلک به ټول ودی. هېڅوک دا نه وایي چې بھائی 10 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې خو دا کار داسې نه و، دا اوس ولې داسې شو. البته چې سنت راشي نو سنت ته خلک دا خبرې کوي چې دا پکې څه نوې خبره نه ده. عجیب دا افسوس وقت ته ده. حدیث کې راځي بدا الاسلام غریبا وسيعود کما بدا. اسلام چې شروع کېدو هغه ډېر ناشنا و او ډېر زر ده چې اسلام به بیا ناشنا شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو په ځای باندې بدعات راشي او بدعات خلقو ته زوړ دین ښکاري چې دا زوړ دین دی. زوړ دین هغې ته وایي چې په هغې 1400 کاله تېر شوي. زوړ دی ته نه وایي دلته کې هندوستان کې چا جوړ کړی یا پاکستان کې چا جوړ کړی 10 کالې کېږي 20 کالې کېږي او 100 کالې کېږي. نه، زوړ هغه دی کوم چې د مکې مکرمې او مدینې منورې نه راغلی و، هغې ته زوړ دین وایي. په هغې دین کې الوداع یا رمضان نه و، دا څیزونه نه وو پکې. دا ټولې بې دینۍ جوړې کړي دي خلقو د دین په نوم باندې. پکار دا چې اوس هم شپه نیمه پاتې ده چې کومو خلقو دا غلطۍ کړي دي کمزورۍ کړي دي د دې تدارک دې وکړي، الله ته دې وجاړي، دا الله نه دې د خپلو غلطو او د کمو تقصیراتو معافي وغواړي چې ربا دې میاشت کې مونږ کم خطاګانې کړي دي او خاص کر ستا د دین په نوم بدعات مونږ کړي دي، ربا تا مونږ ته معاف کړي. موقع شته اوس هم. دویم بدعات کم چې په دې ورځ کېږي هغې ته وایي قضا مریخ. اخبار هو کافی وخت شی موږ نه دی کتلی خو اکثر و بیشتر پخوا به د رمضان په آخري جمعه باندې خاص نمبر یې چاپ کېږي او پای کې الوداع یا رمضان او دارنګې د دې قضا مری دپاره فضایل بیانوي خلک. سوال دا دی چې آیا په دین کې د قضا مری څه تصور شته؟ آیا مسلمان قصدن عمدن منځ قضا کوي؟ آیا دا اجازت شته چې مسلمان دی بغیر د شرعي عذر نه منځ قضا کړي؟ دا ټول تپوسونه کول دی. ول قرآن فرمایي اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. د منځ اهتمام کوئ مشرکان کېږئ مه، یعنی مومن هغه منځ نه پرېږدي، سوال نه پیدا کړي. دا د مشرکینو حرکتونه یې چا منځ پرېږدي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله یو منځ یا دوه منځ شوي دي د ستړیوالي د وجې چې اوده شوی دی نو د هغې په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو منځ شوی دی. د سهار منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه بیدار شوی دی د هغه منځ یې قضا کړی دی، سنت یې ورسره هم کړي دي او فرض یې هم کړي دي. چونکې سفر او مرګري ټول معلومو د ټول نه د سهار منځ شوی نو بانګ یې مو وې اقامت یې مو وې د جای منځ یې مو کو. اوس هم دا طریقه ده چې که څه خلکو ته معلوموي چې دې نه فلانکي وخت منځ شوی دی یو ځای نو بانګ دې مو وې اقامت دې مو کړي او منځ یې وکړي. خو دا خو نه چې دا به ته ټول کال جمع کې نو بیا به یې ته کې د رمضان په آخري جمعه باندې. دا دین کې د دې گنجائش نشته. شریعت دې ته جائز نه وایي بلکې دې ته بدعت وایي. زمونږ خلک د دروغ ویلو نه صبرېږي او خاص کر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات دروغ وایي. قضا مری په باره کې حدیث جوړ کړی من قضا صلاة من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان. چاچے د فرائض نه یو منځ وکړو قضا منځ یې راوګرځو نو کله یې راوګرځو
فی آخر جمعۃ من شهر رمضان، د رمضان میاشت په آخر جمعه کې، کان ذلک جابرا لكل صلاة فائتة فی عمره الى 70 سنه، نو دا تر یو کالو پورې کدن منځونه شوي کنه، نو دا هغه جابر دی، دا هغه پټه شو، دا هغه منځونه تمام شو. دا حدیث خلق یو کړه. زمالاس کی کتاب دی، دا مولا علی قاری رحمه الله کتاب دی. دا حنفی عالم دی، وهابی نه دی، اهل حدیث نه دی، پنځپیره ششپیره شاه منصور اس نه دی، حنفی عالم دی. دیوی 342 صفحہ کے دا حدیث روایت نقل کرے، نبیاوی باطل قطعا، دا روایت قطعا باطل لے، لأنه مناقض للاجماع، زکر چه دا دا اجماع ماتون کرے، اجماع خدا رہے چه منظر نقضاشی فوراً رہ گئے، دا اجازت خوچانے دے ورکلے چه تیو کال پورے بے انتظار کے منظر چه سنگ قضاشی فوراً رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سفر کے د سحر منځ شوی دی، پاسېدو سره فوراً کړی او امتیانو ته وګوره نو دی هر سهار ودرېږي او هر سهار د ده نه فرض منځ جمع سره تلي. ما د رمضان ابتدا کې تاسو ته درخواست کړو، عرض مې کړو چې پیشوایي له به ټول پاسې، او چې کله پاسې نو د جمع منځ له هم ټول راځئ، ټوله میاشت الحمدلله ملګري ټول راغلي دي. دا به ډېره بې خوندي چې سړی دی د کوجې سره خپل روټین بدل کړي. دا خو زمونږ د تدریب دپاره د ټریننګ دپاره چې هر سهار مونږ د پیشمني دپاره څنګه پاسو، نو چې دارنګې د فرض مونځ دپاره هم سهار پاسو. دا بې بختي به نه پیدا کوي، دا تنبیه ضروري ده. ما ویلو دا تدریب دی، دا ټریننګ دی د ټول کال لپاره چې ټول کال به سړی د سحر مونځ نه پرېږدي، او که چېرته عذرن وشو نو چې سړی څنګه بیدار شي نو فوراً دی کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مازدیګر مونځ بعضې احادیثو کې ماسپښین او مازدیګر دوه مونځونه دا د غزوه خندق کې قضا شوي وو، او د هغې وجه دا وه چې مشرکینو مشغول ساتلی وو، حملې یې کولې هغه وخت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مونځ قضا کېدو څومره ناراضو، وی فرمایل الله دای خلکو کورونه د اور نه ډک کي، چا چې مونږه د منځري مونځ صلات وسطی یعنې د مازدیګر د مونځ نه محروم کړو. د مازدیګر مونځ د دې کول مونځونه ټول ضروري دي، لیکن بعضې مونځونه اهمیت د بعضو مقابله کې ډېر دی. دا جائز نری، دا اجماع خلاف دا چې سړی د کالو سر مونځ نه کوي او په دې روزدي وکړي. بیا درېیمه خبره دا کوي، درېیمه علی ان شیئا من العبادات لا یقوم مقام فائتة سنوات، یو سړی دی هغه یو مونځ وکړه بالفرض یا دوه وکړل، نو دا شریعت کې چېرته نشته دی چې دا د ګڼو کلونو قایم مقام شو. دا دین نه دی، د دین مذاق مه وړاوئ. بیا د فقه یو کتاب دی ته نهایه وایي، فقهای کرام د هغې بېعزتي نه ده. مطلب مونږه که کله د یو فقیر ذکر وکړو یا د هغه د کمزورۍ ذکر وکړو، والله بالله ثمة الله، د هغې مقصد د هغه بېعزتي کول نه وي، خطا ښودلي. انسانان خطا کېږي، خلق په خبره نه پوهېږي، نو د هغې خیال دا یې چې نه خطا به نه ذکر کوي، خطا چې نه ذکر کوي نو خلک به په دې پسې ځي. نو دا چې مولا علی قاری رحمه الله دا خبره نه وی کړې، او دا خلقو ته نه معلومه. د دې وجې نه د علماء کرامو اخطا یا د هغې زلات بیانول د اصلاح په طور دا نه غیبت دی او نه بېعزتي ده. مونږ دین بچ کوو، دا د یهودیانو دین نه دی. افراد مه بچ کوئ. د فرد په باره کې مونږ دا ویلی شو چې شاید دته اطلاع نه شوی، شاید دته علم نه او یا شاید د خطا شوي. د خلقو خیال لا یې چې نه دا الفاظ ویل ګناه دی، نو بیا اول شان تو شنو که سړی داسې ووایي چې دا سړی ښه پوهه و او د پوهې باوجود یې دا کار کړی دی او دا د دین خلاف یې کړی دی، یو سړی چې د پوهې باوجود د دین خلاف کار کوي، نه صحیح.
بیا دل جواب نه ورځي ولې د علماء بیزتی کوي لنډ خبره وکا چې دا خبره واغه ته نه رسیدل شاید هغه پوه شوی نه دې کې بد نسبت نشته او ته چې کوم خبره کوي چې نه دې پوه او دا غي باوجود کول لاسي نو مطلب دا چې قصدن ګناه کو بیا د لعنت مستحق جعلی عقیدت پرې دا عقیدت نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د ماسپخین مول 3 رکعات وکړو ستاسو خیال لې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې انسان دنیا کې پیدا کېدی شي ایمان سره ایماندار چې نه پیدا شي او نو پیدا شي او نو پیدا کیږي لیکن د ماسپخین مول دغه 3 رکعات وکړو رسول الله نبی دے صحابه پاسې نو تپوس بای صاحب کرام تلوار باندې لړل جزا مونږ د ماسپخین کې خیر 3 رکعات شو معاملہ آسان شو یو صحابي دے ذوالیدین ورته وی لاس وګدري هغه وی چې یا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسیتا اے الله رسوله مونږ مختصر شه او کستاسو نه ير شو دا ګستاخی ده کدا ځان پویل ستاسو نه ير شو سلام رکعات مونږ خطا شوه او کنه مون مختصر شوه ناغي فرمایل ز خطا شوه هم نیم او موز مختصر شوه هم نه خطا شوه هم نیم څه مطلب خپل خطا نه پوهه فرمایي تاسو چې 3 رکعات وکړه د دین مزاج زمونږ دغه دی دا نه چې ته غلطي ووینې او د هغې تعلق دین سره یې ورته وایي جي عقیدت دا دی که نه او ادب دا دی چې نه وی به نه داسې د دین سره به څه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي په دې خبرو نه خفه کېږي تپوس کوي ملګرو نه اصدق ذوالیدین دې رښاوئ یعنی واقعی ما 3 رکعات کړي هغه وی چاو چې تاسو 3 رکعات کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل منځ پورا کوي اوی فرمایل زه انسانم بشرم او زما باندې هغه شان یې راضی څنګه چې پتا سو باندې راضی زمان هغه شان خطا کیږي بلا اراده څنګه چې تاسو نه کیږي نو کله چې داسې قسمه خبره راشي نه بیا ماته وای زموږ د دین مزاج دغه دی د یهودیانو دین به نه جوړو دا بې عزتي نه ده د یو لوی سړي چې مونږ ووایو دی کې خطا شوی یا شاید دا خبره هغه ته نه رسېدلی یا شاید د هغې فهم کې دا نه ډېر شي خبرې کېدی شي نو صاحب د نهایي ډېر لوی عالم دی محدث فقیه دی لیکن بیچاره حدیث سند نه دی کتلی هغه نقل کړی ده فتح القدیر باندې نهایه لګېدلی ایک اشتدا حدیث دې لیکي چې ثم لا عبرت بنقل صاحب النهایه ولا ببقیت شراح الهدایه دا حدیث اگرچہ نهایه لیکل دی د هدایه شارح او دارنګه د هدایه بعض نور خلقم لیکل دی شارحینو نو دې له اعتبار نشته دا حدیث ثابت نه دی فإنهم ليسوا من المحدثين ذکر چې دا محدثین نه دي د حدیث په باب کې با د محدثین خبره منل شي او د استدلال او قیاس په باب کې با د فقها منل شي د دواړو خلقو ذمہ داري ځان لري فقیه په استنباط پويږي او محدث د حدیث په کراو کوټه پويږي چې کله محدث ویل چې دا حدیث ثابت نه دی نو د فقیه په وینا باندې هغه حدیث نه ثابتي نبی اوی ولا اسند الحديث الى احد من المخرجين د فقهاو صاحب نهایه یا هدایه نور شراحو د دې حدیث نسبت چا کتاب ته نه لګل چې چا لیکل دا حدیث چرته توت پپانو نه لګلی حدیث د دین په کتابونو کې لګلی د دې لپاره مستقل کتابونه
یو سړی نه وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم او څه خبره وکړله نو دا خبره نه ده. دې له به دلیل پکاري چې دا کم ځای لیکلي نو دا کم کار چې نن کوي خلک دا و بدعت دا دومره کوتا ہے زمونږ خلق دا د روژې په دې بزرګه میاشت کې کوي. عوام چې کومې غلطۍ کوي نرخونه چې کوم اسمان ته خیږي په وړه وړه خبره باندې د یو بل بېعزتۍ کول هغې لپاره روژه باندې کول هغه ځان له غلطۍ دي. لیکن دا دینی غلطۍ تاسو ته وښیو چې هغه فضیلت والا میاشت چې پای کې یو سړی ور نه بخلی شي نو زما یقین دا دا امره بدبخته سړی او بل نه نو پای کې مونږه قصدن عمدن بدعات کوو. دا خو د لومړني آیت سره متعلق خبره وه چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله. دویم آیت کریمه مونږ دا ویلو چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حدیث کرا دی چې کله یو بنی آدم هغه د روژه ونیوله دا روژه میاشت ونیوله رمضان او دې پسې اتبعه ستا من شوال د شوال شپږ ورځې روژې نورې ونیولې. اختر نه وروستو د اختر یو ورځ ده هغې نه وروستو یې شپږ ورځې نورې ونیولې. خلک وایي ګرانه ده ګرانه خو ده خو ته اجر ته کتلی دي. شپږ ورځې نورې ونیولې نو دا داسې ده لکه چې کانه صام الدهر او کانه که صیام الدهر. صحیح مسلم حدیث ده دا د صیام الدهر د ټول عمر د روزو برابر دی. اجر یې دومره دی. د ملک عجیبه عجیبه خلق دا صحیح حدیث ہے صحیح مسلم. یو مفتی صاحب د راغوي دا حدیث چې کوم دی دا شوال روزې چې کوم دی دا چې مکروه دی. دا مکروه دی. ولې مکروه دی؟ خلق یې فرض ګڼي. تاسو کې کم کس دا فرض ګڼي چرته نیولې م دي خلق یې نیسي نه لګیا دا لګیا کراچۍ کې یو صاحب داسې خبرې به یې کولې په دې کتاب هم لیکل چې دا جي مکروه دي. لکه تا قرآن نه دی ویلی. قرآن خو حکم وکړو چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خپل آواز با د نبی د آواز د پاسه کښېنه. ته څوک یې چې ته خپل آواز د هغه د آواز د پاسه کښې تا ته چا اختیار دا درکړی دی چې یو څیز په احادیثو کې ثابت دی نو ته هغې ته مکروه وی؟ ولې پته نه لګېږي چې د افتا څه مطلب دی؟ مفتی صاحب هغه چا ته وایي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر خچې وړاوي. دا څنګه مفتی دی؟ مفتی صاحب فتوا ورکړې ده هغه نه څوک تپوس نه شي کولی ځکه چې مفتی صاحب آیا دلیل نه دلیل نه بیا خو دا خالص نبی دی. نه په امتی کې او پیغمبر کې فرق پکاري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کې چې خطا رااله نو صحابه کرام سمدستی حرکت کراول او تپوس کوي چې اقصرت الصلاة ام نسیت. مفتی صاحب ته کوله اجازت ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین دا منسوخ کړي چې دا جی مکروه دی. ولې امام مالک ورته مکروه ویلی. امام مالک او امتی دی صحابی نه دی. امام مالک صحابی نه دی هغه فقیه دی. هغه چې څه ویلي نه هغه داسې نه دی ویلي. هغه جدا خبره ده. هغه دا چې بعض اعمال هغه مستحبي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړي کله پریخي. امتی له پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې او داغي په اتباع کې هغه کار کله کوي او کله پریږدي. دومره دا چې داغي به هغه عمل خو چې پای به دوام کو. دوام دی ته وایي چې ډېر عمر کوي او دوام دی ته وایي چې که نور څوک یې نه کوي نو د طبیعت نه خرابېږي. حدیث کرا دی احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. الله ته پسندیده اعمال په مستحبو کې هغه دي چې هغه دوام لري. اگر کاغه لګي لږ عمل دی لیکن ته دائمی کې ودا دوام دی. یو دوامی یو التزامی. التزام دی ته وایي چې سړی بل څوک نه معاف کوي چې دا ګوره څومره خیش پیر ودرې دی اوده پروت دی. دا خبره مناسب نه وه.
دا خدای لازم غني، لازم دی نه غني. د امام مالک رحمه الله تپوس ته د التزام شوی دی ته دوام نه شوی. امام مالک هغه خو هغه سړی دی او هغه امام دی چې هغه د دین د پاره او بالخصوص د وخت د بادشاهانو په سترګو کې سترګې اچولې دي او د هغې خلاف فتوی ورکړي دي. سوال نه پیدا کېږي چې دا قسمه خبره وکړي. د هغه شاګردان د هغه د شاګردان د هغه د کتاب چې چا شروع لیکلی امام ابن عبدالبر هغه دا قول کړی دا ما چې تا ته څه وویل چې هغه د التزام خبره کړې ده. دی نه دی ویلي چې یره ګندې دا مکروه دي او زه بالفرض هغه وویل بالفرض. نو د یو مسلمان کار وسی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو کار حکم کړي دا به د رسول فرمان اخلي او کنه د بل چا فرمان باخلي. ابا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان اخلي. اول امام مالک رحمه الله دا نه دی ویلي. د دې وجنا کم خلق چې هغه متخصصین دي یا تخصص کوي دا منت کو غیته مهرباني وکړي د خپل شاګردانو ته د دین د بنیادی ماخذونه د فتوی چلو خیر دا نه چې کتاب لیکلی او ډز ورکړي کتاب لیکلی او فتوا کتاب لیکلی ستاره والله تپوس کوي. د آخري په زمانه په مصیبتونو کې یو مصیبت داوم ده چې اتخذ الناس رؤوسا جهالا د خلکو مشران دینی دا و کمقل خلق شي. کمقل خلق به دین به نه ویلي د انسانانو اقوال ورته یادي د الله او د هغه رسول فرامین نه یاد او خلق هم بدغه پسینو د چا چې پونکې خولي خلق پاګه ډېر مې ډېر عالم دی اگر چې هغه یو حرف هم نه ور دي لیکن چې आवाज یې خوږي او خلق د کول شي دی پټول مې نه باغوان دا نه پويږي دا سره یو زیګ عالم وګوره زیګ چې داغه لهجه کر اختی بشک داغه الفاظ دي سختی لیکن چې داغه علم ټنګې دي نو داغه سړی ونیس خلق سو کی اتخذ الناس رؤوسا جهالا هغه خپل مشران جهال نه جوړ کی بیل مخلقی بيدینا بس لاحقې سابقې بزان پورې لګي خلق داغینه تپوس کوي فافتوا بغیر علم اغي سره علم د قران او سنت نه د خلکو د اقوالو نه دلته د ملک مصیبت داره چې یو سړی ته د خلکو اقوال ډیریا دی وی عالم دی خلق نه قران او سنت علم بغیر د علم نه د قران او سنت د بغیر د فتور کی خلق داغه اتباع شروع کی نفضلوا واضلوا په خپلم گمراه شي نور خلقم گمراه کی دا بایسزونه مونږ ډیر پاره ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د आवाज د پاسه आवाज د پورته کو سواقه شوی دا مدینه منوره کې تقریبا ټول خلک خبر ده دا قابل افسوس خبره ده که واقعي مسجد کې شوی ډېر لوی بھیانک انجام به دی ډېر خطرناک انجام به دی خو سړی څه ویل نشي دغه پراپګانډي زمانہ ده نو پته لګیږي نه چې اصل صورتحال سره الله دې کی چې هغه نه کم چې مونږ اورو خو کوي هغه بالفرض نو ډېر د افسوس دی ځکه ملک رسوا شو مسلمانان رسوا شو پاکستان رسوا شو په دیوانه هغه سیاسي اختلاف اتفاق په خپل ځای پتن روله پیسې کار نشته زموږ لیکن عجیب و غریب خبره ده چې دلته کې مخلق د جماعتونو بي عزتي گئی دلته جماعتونو کې خلق غړي دلته جماعتونو کې خلق د الله او د هغه رسول د قواعد او ضوابط خلاف کارونه کوي او الته کې دا چلونه کوي څومره جماعت خبر ده نو تقریبا 150 کسان غوړي ولې او شاید داغه سزا تاسو معلومه چې د سعودیانو سره طریقه ده اغي هر څه کوي لیکن اغي یو سو خبره بالکل نه برداشت کوي د توحید خلاف بالکل نه برداشت کوي یو سړی کده نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگلې خوا کې د سرخ ته کولو کوشش کوي کنه دی ولا سټوالی چې شرک یہ پلخت وي یا سره یو غټ جانمازي پاره وي او پاکستانیان وسو ولې دي دا عاشقان رسول یتش دنو عاشقان رسول نه ایمان پیژني نه پیغمبر پیژني نه کتاب پیژني عاشق ده
عاشقی وی لیونی ده محبان رسول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوونکې خلق پکار دا چې لړ شي پاگلان نو هلته کې مقام ابراهیم هغه ګټه را چې ابراهیم علیه السلام په هغې ولاړو هغې ته هغې د پیتلو یو څادر اچولی دی هغه پټه را نه ښکاري هغې نه غیر چاپېر یو جنګله جوړه کړې ده هغې جنګلې نه غیر چاپېر شیشه دي هغه شیشه مه ښکلئ دې کې څه پراته دي په دغې شیشه کې څه دي اگر ته ښکل کې نه څوک ښکل نه کې کعبه خو نه دې ته عقیدت نه وي دا جهالت دی دا بې علمي ده دا بې دیني ده دا سيزونه هغې نه برداشت کوي دویم دا چې د مسجد نبوي بې حرمتي سوال نه پیدا کېږي چې دا هغې برداشت کړي که دا واقعي داسې شوي نو زما یقین دا چې روز دوه کې به د دې ټولو څومره نه وي په دې باب کې هغه سخت خلک دی دا وړه مسله نه ده خو که واقعي دا داسې وي څنګه چې دا خلک وي دا پراپیګنډه ده د دې انجام هغې سره سوا دغه نه بل نشته هر چا چې کړی دا کار اسلام په بدنام شوی دی زمونږ وابستګۍ سیاسیانو سره رسو دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زمونږ محبت اول دی په هغې ایمان زمونږ اول دی د الله د کور بېعزتي څنګه چې موږ د خپل مسجد بېعزتي نه برداشت کوو د مسجد نبوي حیثیت خو ډېر پورته دی هلته کې اوازونه کول اوازونه موږ اورېدلی دي شته دی میډیا باندې بلا شی شته دی چور چور او فلان 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 دا خبرې شوي دي زنده‌باد مرده‌باد چغې مې ویلې شوي دي خو آیا دا ځای مسجد نبوي دی مصیبت دا چې پوره نه ښکاري که دا پوره ښکارې دی نو بیا مونږ برملا خپل رد عمل ښکاره کړی دی د سیدنا عمر صحیح بخاری کې ابتدا کې حدیث دی هغه مسجد نبوي کې ناستو صحابي وایي ما یو شان یو کاڼی زما په شاو لګېد ما چې وکتل نو دا عمر رضی الله عنه ما ته یې داسې کړو دا ادب ښیي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ادب دا دی چې دلته به چغې مغې نه وی او دا هر جماعت ادب دی دلته به چغې نه وی سپیکر ته به واړه نه ودرې نه په خپله ودرېږي چې بړ بړ دې جوړ کړي دا ټول رمضان دی خلکو هم دا حرکتونه وکړل کله نعت وایي په جماعت کې کله یو څه وایي کله بل څه په دما آواز ووایه ټیک ده دا خو نه چې ته حلقه دې جوړه کړې ده او چغې وایي چې دا ذکر کوم فلانې کوم فلانې کوم د مساجدو بېعزتي ده نعت ویلو باندې پابندي نشته آواز روښکلو باندې پابندي ده په ذکر باندې پابندي نشته دی په آواز روښکلو باندې پابندي ده دا د جماعت بېعزتي ده د هر مسجد قابل عزت دی قابل احترام دی کا زما مسجدی کا د بلی کا د بلی جماعتونه زما استا نه دا ټول الله ته د احترام لازمي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه وجود مبارک الته کې پروت دی او د قرآن حکم دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خپل आवाज با د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د आवाज د پاسه کوي نه دیوای دا صحابه کرامو چې دای قدرتی आवाज غټو چې څنګه آیت راغی کور کې ناستل ولی په قرآن پوهېدل قرآن دا ویلي چا چې خپل आवाज د نبی د आवाज د پاسه کو دا هغه عمل برباد شو ټول نیکه وسوده دي ایرشوي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون دلته کې ابن قیم رحم الله لیکلی دي چې आवाज پورته کول سره د سړي عمل بربادي نو چې یو سړی خپل عمل د نبی د عمل د پاسه کې د ځان یو شی جوړ کې هغه په دین کې داخل کی د باره کې څه خیال دا عمل باندې حبت یو سړی که خپل ذوق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذوق د پاسه کې چې دا شی جی سنت ته خاصه زماړو مطلب دا چې ستاره کې ایمان نشته دا به دینه دي خپل ذوق او شوق خپل سوچ خپل فقه خپل سمجھ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاسه کې نه سچ هغه کړي دی ټیک دی
دیو موږ بار بار خلقو ته وایو چې کم سيزونه ثابت دي شریعت کې، رفع الیدین ثابت دی، عدم رفع الیدین هم ثابت دی. نو که ستا خوا کې ستا څوک ملګری کوي رفع الیدین، نو مهرباني وکړه ته ګډېدل مه وایه، په دې به کافر شي. یا یو سړی ستا خوا کې امین په چغه وایي، هغه ته دا مه وایه چې څه لکه د میلو په شان وړي دي جوړې کړي. دا صحابه کرام به وایي دې ته فقهي فرعي اختلاف وي، دا برداشت کول پکار دي. یو داسې څیز چې هغه نه یې کړی نه ونه کوو. نو دلته کې مصیبت دا چې بدعات جوړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثابت سنتونه هغه یو غاړې ته وشتي. دا حرکات سکنات غلط دي. طرف الیدین 200 ځلونه کې امین په جگہ یو ځل ومنه وي، پابندي نشته وتا، خو بل ته سپک نه ګوري چې سپک وي. ورنه تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول تسپک کتلی دي، استاد بیمانه کېدو خطر نه یقین ده. خپل आवाज پورته کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د आवाज د پاسا پدې د انسان اعمال برباديږي. چې داغه سنت تسپک ګوري نو ستاسو خیال لې داغه وسحالي. اکثر زنانا او اکثر نارینه ګری پورې خان دي، چې چا ګیره وګدای نو کله شیخ او کله یو سو کله بل سو. دله پکاري دې خپل نکاح تجدید وږي، دغه اسلام ته ګیره ساتل په مخ باندې دا انبیاء کرام علیهم السلام سنت دي. کته نه ساده مساده پتا سو موږ زور نشو لګولې، لیکن چا چې ساتل دا او تا داغه د ګیره د وجه داغه بیزتی وکړه نو تا الفاظ د کفر هم ویلي دي او د اسلام د دایره ته خارج شوی. دا مهرباني کوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونو د دې مذاق ونه وړاو. او دا غي بنیادی آیت دار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابي وی ما غدو کسان را واستل، سیدنا عمر مخ کې مې ودرول او تاسو ته وګو دا کوم ځای لکه یو سړی د مدینه منورې د هغه ته اخلاق معلومي، ادب ورته معلومي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، داغه د مسجد آداب ورته معلومي. دا وی چې موږ طائف یو، طائف نه راغلیو الته کې اوسېګو. هغه فرمایل چې کتا سو د مدینه منورې وې لا او جاءتکما، تاسو ما برابر کړی، تاسو ما خکړی وې وهلی ومې زکات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې هغه شان خبره څنګه چې تاسو کوي دا جایز نه دي. الله دې کې چې دا واقعیا هغه شان نه څنګه چې میډیا پیش کړي، الله دې کې داسې او کین بیا د پاکستانیانو ټولو د پاره دا د ذلت خبره ده چې دې ته دومره دین نه معلوم چې جماعت کې خلک څه چل گئی. نو هغه مسجد نبوي دی د خواو شاه جماعتونو کې تاسو نه کتل چې د ختم پښپا باندې څومره جنگونه وشو بده مټایانو باندې، څومره مساجدو کې حتی کو شو بیزته وشو. دا غځه فکر هم ضروری دی، لیکن دا جماعتونه ټول لاغي بچی دي ته دې بیزتی جایز ده. او دا مټای دومره خسیس ده او دا څنګه روزدار دي چې ماخا مې ډوډۍ مخړل او پسې 1 کیلو مټای مخري صاحبان موږ حیران یو بده وانه. اخر د روزه مقصد دا خو نفس لا چې کوم دینو تربیت ورګولو چې تا نه خوري پته لګي نه چې مونږ کې کامن سنس وکړه راځي. اسلام خاصم نشته خو پکار راځي چې کم سے کم مونږ کې پښتو موجودي، مونږ کې غیرت موجودي، دا الله رسول سره مینه دارا چې مونږ د دې واقع مذمت کو. کدا واقع واقعي شوی دا سي نو مونږ سره ما سیوا د مذمت نه بل څه نشته. مونږ مذمت کو دې واقع او دا د امت مسلمه په مخ باندې یو سپېړه ده چې مونږ تر جماعتونو آداب هم دنیوالو او ډېر غلط پریزنټیشن د پاکستان ده. کدا واقعي داسې شوي نو د پاکستان ډېر غلط رهنمایي وکړی شو په دنیا کې. دا رسوا شو، مونږ رسوا ډېر لپاره لږ دوراندیشي پکار ده. الله دې کی چې داسې واقعات بیا را نشي او الله دې آی خلق لا قرار واقعي سزا ورکړي چې هغې دا کار کړي.
آخری خبر هغه د سرسایې باره کې دا موږ مخکې ویلي دي 4 ډکې لپې پکار دي 2.5 کیلو پکار دي وړو خبرو پسې یا اجتهاداتو پسې مزه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صاع ویلي دي صاع چې کوم دی د یو درمیاني سړي 4 ډکې لپې دا غي نه 2.5 کیلو جوړیږي دا نصف صاع پکې کم ځای راغله ده نو دا غي اصل ده د سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یو اجتهاد ده غنم مدینه منوره کې ډېر زیات قیمتي وو د سیدنا معاویہ دور خلافت کې الته غنم رسیدل ډېر شو ناغه فرمایل چې زما خیال لاره چې صدقه فطر کې د دې نصف ساعه چې کم دی دا د ساعه برابر شي دا هغه اجتهاد دا اجتهاد صحابه نه منل کم ځای کې دا حدیث لیکلی ور سره به د صحابه کرام انکار لیکلی نو ته سره مونږه د هزار ها عقیدتونو باوجود اختلاف کو دغه چې صحابي دانه تسلیم غره اجماع نه اجماع غي ته وی چې کله یو صحابي یو کارو کی او موجود صحابه کرام دا غي مخالفتونه کی نه غي ته اجماع ویل شي دا اجماع نه ده ځان لسترګه سمت اوروین چې نیم سیرو نیم په داسې کې هم جوړ کړی سا ورکه 4 ډکې لپې 2.5 کیلو جوړیږي نو اوسم وخت لري او دا به ورکوي څه وخت نو د اختر پر ورځ باندې د ساخ د مونږ د مخکې پورې تاسو دا تقسیم کړی کتا سودا د ساخ وخت واپس کړو نو دې ته بیا فطرانه نه وي دا فطرانه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا فطرانه نه ده فطرانه دا د ساخ د مونږ د مخکې ده په دې کې اصل مسله سره یو تیر جمعه کې ماته اصل لطیفه ویلې وکړه زموږ یو رشتہ دار ماته وی چې پرویز مشرف بم یو ساع ورکړي یو زم یو ساع ورکوم اخو مالدار دی مالداران بم یو ساع ورکړي زم یو ساع ورکوم نو ما یې لکه ځکه ستا عقل شوی دی دا کم خلق چې دی عقل پسند دي ګاندي ته ډېر مغرور وي غاوري وي مېز کې دا دی بیوقوفتیا خبره کوي دا کم سړی چې مالداري دی زکات ورکوي که نه ورکوي هغه زکات فرض دی د دې خو زکات سره مال سره تعلق نشته د دې خو روزې سره تعلق مالدار سړی زکات ورکوي غریب سړی زکات نه ورکوي نو مالدار زکات هم ورکوي او سا هم ورکوي نو فایده چاته وته غریب ته وته کله ته بیا هم دا وای چې نه هغه سا ورکوي زم سا ورکوم هغه د خپل مال نه زکات وباسي کنه ا فرض وباسي واستانه ډیری هغه دوا کارونه وکړتا یو کو ځان پدې پوهه کې د دې تعلق روزي سره ده طهرۃ للصائم روزدار چې کله روزه نیسي نو کله ده خطا سره وبېس کلی چلته خیال نه ساتره د روزه کې سکوتاهي شوی سکمه راغلی هغه کمی الله په دې سر صاحب پوره کوي دغه مقصد ده بنیادی مین پوائنٹ پدې کې دغه دا غریبانو شرکت خوشاله کې دا هغه دوه مې سره کومره حصہ دغه نو غلطه موږ نه کیږي روزوږي کله غیبت وکړو سپکه خبرې چاته وکړو کنځلې وکړو دا مناسب نه دي دا غیر لپاره الله رب العزت دا یو رحم کړی دی دا یو سبب یې جوړ کړی دی چې موږ د میاش کې به هر صورت موږ معاف کړو دا زموږ نه را اختیار ده چې موږ ته موقع ملاویږي او موږ کوشش نه کوو الله یو موقع را کړی دا اوس هم شپنی مشتره لا کوشش دې کې دا وکړي چې ځان سره کمه پاتې شي چې کمه پوره کی او خو الله ته پر ډرک ډرک جاړي چر موږ نه سکو تا هي شي رب ته دا معاف کړي